دا داسې مداریان دي، دا د زمانې ګڼکفان دي، کوم چې د زمانې بدکرداره انسان شي نو هغه په آخره کې د ځان نه ولی الله جوړ کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد یم. تاسو ته معلومه ده چې زه په معاشره کې د برایانو خلاف جنګېږم، د هغې خلکو خلاف کوم چې زمونږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کوي، شرک خورئ، موږ او تاسو ته وهمونه راچي، زمونږ او ستاسو مال او عزت ته نقصان راکړي. د هغې خلکو خلاف زه جنګېږم. هغه خلک سکرین ته راولم سره د ثبوته. یقینا دا داسې مداریان دي، دا د زمانې ګڼکفان دي، کوم چې د زمانې بدکرداره انسان شي نو هغه په آخره کې د ځان نه ولی الله جوړ کی، لباس بدل کی، اخلاق بدل کی، د دې دپاره چې څنګه به یو مسلمان ووام د پیسو دپاره د یو څو روپو دپاره خپل ایمان بیلي، موږ او تاسو ته وهم راشي او موږ او تاسو له دشمنۍ ګوري. مختلف طریقو سره دغه مداریان ناست دي. بیا نن سبا که موږ وګورو په نړۍ کې د دغې خلکو دلالان ډیر دي. څه مایک استعمالوي، په مایک د دغې خلکو دلالي کوي او داسې تعریفونه کوي چې پلانا پیر د کمال سړی دی. حقیقت په دې کې هېڅ هم نه. یقینا ما که کوم سړی په کمیس لوپټۍ حساب کتاب کوي نو ما هغې له د مړو وړي بیا یې ویلي چې پتا جادو دی په مریض دی. چې کم خلک په نمونه کوي ما د مړو نمونه ورکړي او هغې ویلي چې جادو دی. نو علم غیب الله چاله نه دی ورکړی او نه دا پته چاته لګي، نه جنات سره علم غیب شته. جنات هم شته خو دا علم د جناتو سره نشته چې په ما څه دي او په تا څه دي. که دغې خلکو کارونه کولی شوی نو په کار دی چې د پاکستان د ټولو نه غټې فیکټریانې د دغې خلکو وې، غټ کاروبارونه د دوی وې، ځکه چې ما تعالی په تعویض باندې کار کوي نو ځان له ولې نه کوي. که دوی په تعویضونو ما تعالی ښځې کولی شوې د ټولو نه بدرنګې ښځې د دغې خلکو وي. په کار دی چې په دنیا کې حسندار او د امیرترین سړي لور د دې تعویضګر ښځه وي، ځکه دوی په تعویضونو کار کوي. خو دې کې حقیقت څه نشته او نن سبا زیاتر مینوال ګیله لري چې ته د سکرین نه آوټ یې نه راځي. څه ستونزې وي، مشکلات و چې زه د سکرین نه آوټ شوی وم او 3 میاشتې پس زه واپس راغلم. زما 15 پروګرام رالل انشاءالله. که زندگی او رب ته منظور او پروګرامونه بیا هم راځي. خو له بده مرغه کوم چې زما مخالفین دي هغې په پیج رپورټ والی دي او پیج خراب کړی دی، زما ویډیو مخکې نه ځي. نو پروګرامونه زما راځي، دا یاد ساتي چې زما پروګرامونه راځي، خو مسله په پیج کې ده چې تاسو ته نه در رسي. نو زما پروګرام در سره د ثواب په نیت شیر کوئ، ځکه دا چې څومره عوام ګوري نو دې کې د دې اصلاح ده، د معاشرې اصلاح پکې ده. دا ستاسو د اصلاح دپاره کوم زما مور پیر له نه ځي، زما خور نه ځي، زه نه ځم، زما پلار نه ځي، زما ښځې بچي نه ځي. زه خپله د دغه شیانو نه لرم، خو ستاسو دپاره ما دغه دشمنۍ په سر اخیستې چې په معاشره کې زما ساده لوغ عوام د پیرانو نه ډډه وکړي، د دغه شرک نه ځان بچ کړي، خپل رب ته متوجه شي. ګوره که تاسو ته څومره مشکلات راځي نو رب ته په سجده شي، خپل 15 وخته مونځ او اودس کوئ، ذکر اسکار کوئ چې سم کوي الله یې کوي. دغه مداریان هیڅ هم نشي کولی. او زما پیج کې لږه مسله ده، ویډیو تاسو ته مخکې نه در رسي، نو چې کومه ویډیو هم زما درځي په هغې ښه کمنټ کوئ او مخکې شیر کوئ چې دغه پیج واپس پرمختګ وکړي. او دغه کوم چې غواړي چې یاره شاهد خان دغه کار پرېږدي نو د هغې سامنه به یوازې زه نه، چې کوم مینوال دي او غواړي چې په معاشره کې د دغه خلکو عکاسي وشي، دغه برایان ښکاره شي، نو په هغې کې زما مدد ضرور وکړئ. دغه ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کوئ چې مخکې رسي او د دغه خلاف به زه جنګېږم انشاءالله تعالی. هغې مختلف طریقو سره کوششونه وکړل، اخري کې په پیج اټیک وکړو، خو انشاءالله د رب نه امید لرم چې عمده پیج وي او واپس په پاسي د دې سره ما شاهد خان شهید له اجازت راکړي. د الله په امان.